अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल ग़ुरूर। वक़ाल तआला अलम तर इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबि युमिनून बिल जिब्ति वत्ताग़ूत वयक़ूलून लिल्लज़ीना कफ़रू हाउलाइ अहदा मिनल लज़ीना आमनू सबीला उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह वमन यलअनिल्लाहु फ़लन तजिद लहू नसीरा। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वत्लु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फ़न्सलख़ मिन्हा फ़अतबअहु अश्शैतान फ़कान मिनल गावीन वलौ शिअना लरफ़अनाहु बिहा वलकिन्नहु अख़लद इलल अर्ज़ वत्तबअ हवाह फ़मसलुहु कमसलिल कल्बि इन तहमिल अलैहि यल्हस औ तत्रुकहु यल्हस ज़ालिक मसलुल क़ौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून। वक़ाल तआला वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ। ग्रानो क़दरमनो मुसलमानानो रूह हर चीज़ तरक्की तरफ रोان वी तबعی तौर सره او هر شی ترقی غواړي او د هر چیز د ترقی د حصول لاره سړک جدا جدا ده. کچره یو شی د بل ترقی اختیارول غواړي نو هغه بخپل حقیقت نه دانګي هغه پریدي البا ترقی حاصل دی بیا هغه شی ني او کله لاره جدا اختیار کی او ترقی خپل غواړي چې د تخدې کومه ترقی ورکي لاره جدا اختیار نو د کله هغه ترقی ته نشي رسید دی په لاره کې پاتې. مثلا ټانګا موټر سمندري جهاز او کشتۍ هوایی جهاز د دې خپل ټارګټ وي دې ځای ته رسیدلی پدې کې ناس مسافر یا سامان هغه ځای ته رسیدل غواړي او د هر چا لار جدا جدا ده. د موټر لار جدا ده، د هوایی جهاز لار جدا ده، د ټرین او د ریل ګاډي لار جدا ده او د سمندري جهاز لار جدا ده. که سمندري جهاز سمندر پریدي او په اوچ باندې خپل هدف ته ځان رسول غواړي نو د نشیتله دنیا خلک په لګیا شي کنټرنر دی پکې دنیا وزن دی پکې نشي بوتله. ایو زمانہ کې محمد فاتح چې د روم سره جنگیدو قسطنطینیه حاصلوله نو هغه هم کشتۍ وي او راخکون کې هم فوج. تاریخ لیکلی لوګزه
چې د غټ سمندر نه بل سمندر ته جهازونه غورځول نو لرګي ورته لاندې ایښي وو، په هغې باندې هغه بیړۍ راښکلې. خو دا لار نه ده، دا ډېر زور غواړي. او موټر ټانګه لارۍ په سمندر کې نشي تللی. هوایي جهاز نه په ځمکه تللی شي نه په اوبو کې تللی شي. ټرین او ریل ګاډی په ځمکه ځي لیکن پټلۍ نه بغیر نشي تللی. که پټلۍ نه بغیر دی ځي نو چې انجن څنګه سټارټ شي لو نه وخوځېدو نو ځمکه کې به ننوځي، ځکه چې د هغه خپل وزن دی، د اوسپنې ډېر وزن دی، ډېر دروند شی دی. د هر چا خپله خپله لار ده. دغسې مختلف مخلوقات الله جل جلاله پیدا کړي دي. د هغې غایه، د هغې هدف، د هغې مقاصد جدا جدا دي، او هغې ته د رسېدو لارې هم جدا جدا دي. چرګه د هغې هدف د منتها د رسېدو دا دی چې هغه انسان حلاله کړي او پخی کې وی خوري، او یا هغه په اګو باندې راشي او هګۍ اچوي او دغه هګۍ سړی خوري. دا د هغې مقصد دی. او د هغې لار چې کوم دی نو هغه ژوند تېروي په همدغه ځمکه باندې، لیکن دانې ورته اچو او هغه په هغه څیزونو پایي چې د هغې کوم خوراک دی. او که چېرې هغې ته د موذي او زهرله شی ورکړو نو هغه به مړه شي. دغسې بیزه ده. د هغې مقصد او هدف غایې ته د رسېدو هغه دا دی چې هغه انسان حلاله کړي او په کار یې راشي. او د هغې خپل یو لار د خپل قانون دی، په هغه قانون یې چلی. د دنیا نور څیزونه دي مخلوقات دي، د هغې خپل اهداف دي. موټر او لارۍ په سړک به یې چلی، په هغې کې به تیل اچوي، روټۍ به نه ورکوي. روټۍ ورکوي نو هغه نه چلیږي، هغه به بند شي. به هر حال د انسان هدف هغه دا نه دی کوم چې د نورو مخلوقاتو دی. د غوا غویي او میخې د هغې هدف پی ورکول دي، او هغې دپاره دی خوراک کوي ډېر ډېر. میخې ته خلک ګوتاو ورکوي، کل پې اچوي، بوره پې اچوي، د بوسو ګوتاو ورته وکړي، ګډ کوتره ورته ورکوي. نن سبا ورته خلک فصل واخلي چې هغه بمبلي وکړي، دانه ونیسي، دغه وخت کې وچ شوي لانې دا فصل ورته کوتره کوي چې پی ډېر وکړي. دا د هغې خوراک دی، د انسان دا خوراک دی. او دغه خوراک د هغې مقصد دی، او هغه بیا نتیجه ورکوي د پیو، د غوړو، د شملو، د کوچو، د مستو په شکل کې. د انسان نه دا او نه دا. قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما پیریان او بنی آدم د خپل عبادت دپاره پیدا کړي. پیدا کړي مخدی دي او مقصد هم ورته خدای خولی دی. دا لوډ سپیکر دی، دا جوړ کړی چا دی؟ په خپله نه دی راوتی وجود ته، چا انسان جوړ کړی دی او مقصد یې هغه خولی دی. هغه دا چې زما غونې کس چې د هغه اواز ړومبي صف والا قسم نه و، خلک هم نه اوري، هغه اواز بهر هم اورېدی شي په سړک باندې. دا مقصد دی. او که چېرې لوډ سپیکر ما ته مخې ته پروت وي او هغه اواز بهر نه وباسي نو مقصد یې نشته، نو هغه لوډ سپیکر فوراً سړی لرې کړي. او که چېرې سمېدو نه پس هم کار نه کوي نو په کباړي خرڅ کړي، که څوک یې اخلي ګنې دغسې وغورځوي، ځکه چې دا بې مقصده دی. د انسان مقصد حیات هغه د الله جل جلاله عبادت او بندگی ده. دته پکې څه دي؟ د خدای عبادت کوي. دته څه دي؟ دی روان دی، د سفر جاری دی، او د دا سفر منتهی دی په دوو سیزونو باندې. هر یو انسان روان دی او د سفر انتها په دې دوو سیزونو کې په یو باندې خامخا ده. هغه یا جنت دی یا سقر او جهنم دی، دوزخ دی. بزی دی دوو ته، د دې نه خطا کېدی نشي. قرآن کریم کې ځای په ځای الله جل جلاله فرمایي چې زمونږ د قابو نه څوک وتی نشي. دی ټول کائنات باندې الله جل جلاله محیط دی. په دې ځمکه، په اسمانونو، که سړی د کور وځي، که سړی د کلي وځي، که سړی د صوبې وځي، که سړی د ملک نه وځي، که سړی د بر اعظم نه وځي،
که سړی سمندر ته لاړ شي، که هوا ته لاړ شي، که د اسمانونو بر لاړ شي، د خدای د غریب نه نشي تللی. الله جل شانه محیط ته پاری او سیز باندې الله جل شانه سو کا جزا کول نشي. تا نه بستام رہے او غلام او تختی، تا نه بغوی سنډا میخه او تختی، تا نه بغړ او بیزه او تختی، ته کمزور نه شي قابو کوله. الله جل شانه سو تختی نه شي. او دا غیر د الله جل شانه څخه د هر یو انسان منتها هغه یا جنت یا جهنم. د مسلمان د بارم د دواړو کې زیشتا او د کافر د بارم د دواړو کې زیشتا. حدیث مبارک کې راځي چې کله مومن مسلمان په قبر کې خودي شي او د سوال جواب وشي او د ټیک ټیک جوابونه ورکي او د ټیک جوابونه ال ورکي، آل ته په قبر کې سم مدرسه مکتب او سکول او کالج نشتا. لا اغاز ټیک جواب موقوف ته د دنیا په ژوند باندې او دنیا دا ژوند خو موقوف ته د الله جل شانه په عبادت باندې. قران پاک، احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت په دی باندې چې کله ټیک ټیک جواب ورکي نو بیا فرښتې د توي چې زمونږ د تانه همدغه توقع چې ته به دغه سي جواب راکې. بیا وته د جهنم نه یو کړکۍ خلاص شي. جهنم کې غلمبه الله جل شانه ورسه جوړ کړی دي. دا د معتزله یو باطله فرقه تیر شوی د شیغي وی جنت او جهنم لا جوړ نه دي، اهل سنت وی جوړ دي. جهنم نه یو کړکۍ خلاص شي جهنم نه او د تو ویل شي چې ستا په جهنم کې دا زیو که شریعت بد عمل کړي وي، کفر دې اختیار کړي وي، لیکن تا الله جل جلاله د دې په ځای کې دا ځای کې برکو بیا وته ناصافه د جنت کړکۍ خلاص شي. هغه کې غبا او بهار او غناشنا خبره تلې نشي، لیکن او خولوجي سیل کوي دا غي په ځای کې تا ته خدای دا درک. او حدیث مبارک کې دام راځي چې کوم یو مسلمان جنت تلاړو داغه هغه د جهنم اغزه یو کافر ته ملوشي، داغه په عذاب کې او په تکلیف کې نورم اضافه وشي. دنیا کې حجتا ته د پلاټ سره پلاټ ملوشي، یو کنال زمکه دی وکور دی پکې جوړلو 15 مرلې شادر کې تو خوشاله. لیکن په جهنم کې چې څومره زی ډیریږي دومره د خدای قهر عذاب الله دې مونږ وساتي غسي واقعي. د یو جهنمی جواب څومره وګدای داغه غاخ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا خود د غرم ریو غاخ بي. او چې څومره د انسان بدن غټ وي دومره داغه اذیت او تکلیف هم زیات وي. د غټ سړی نه تاسو کوي چې څومره د انسان بدن غټ وي هغه ته چې زخم ولګيږي دومره داغه اذیت او تکلیف هغه زیات. او جهنمی په جهنم کې داغه بدن ډیر زیات غټ شي نو هغه ځای باغ ته ملوشي. او کوم سړی چې هغه وخت ځای کړي په دنیا کې کفر اختیار کړي ایمان نه کړي نو هغه کس هغه چې په قبر کې خو دې شي فرښتې ته پوسو کنه دی او په جواب کې لا جواب شي ها لا ادري ها لا ادري. افسوس افسوس ها کوي حیران او پریشان مبهوت به دی بوي چې ما ته پته نشته چې ته زمانه ست پوس کې د دې جواب سره. بیا و په آخر کې غفرښتې په قبر کې وایي څنګه دی دا وحل په قبر کې کیفیت خدای ته معلوم دی، موږ دا غي وضاحت نشو کولای. بعض خلک هغه جهان، قبر، برزخ، حشر، قیامت په دنیا باندې قیاس کوي نو دی وای دا سيزونه نشته. دا به پته ولګي الله جل شانه دې موږ وساتي چې کوم ملحد او زنديق ته کافر دی، يهودي دی، پیرنګي دی، هندو دی، دهریه دی، زرتشت دی، بت پرست دی، لاړ شي بیا وځه ته پته ولګي چې شته کنيشته. قران کریم کې الله پاک فرمایي او چونکه الله پاک ته د مستقبل علم، د حال، د ماضي ټول یو شان دی نو دا هغه کافر او هغه خبره خدای ته معلومي ده اوسم چې دا بداسي وي دا بداسي وي دا بداسي. عرض میں دا کول زمای عزتمند چې قران کریم کې الله جل شانه فرمایي ما تاسو ته عرض کو مقصود هدف د انسان د پیدایش د ژوند تیرولو د حیات خوراک سکاک نه دی، مال جمع کول نه دی، کاروبار نه دی، دنیاوی عہده او منصب نه دی. دا سيزونه کله ضرورت وي کله د شر خلاف وي نو بیا خو بدن خدای ته پوس کی او چې کله شر ته برابر وي نو په دې باندې نجات اخروی نشته. د دې تعلق د دنیا سره دی.
بلکې مقصد د انسان د پیدایش هغه د الله بندگی ده. بیا بنده ته پکې څه دي؟ د خدای بندگی چې کې موږ کوو مسلمانان یو. لا مسلمان چې د جمعې مونځ ته لرې نه راشي، د سهار نه ځان تیاروي، صفا کپړې یې اچوي، اولامبي، ځان صفا کی پاک کی، بیا جمعات ته جامع مسجد ته راشي، دته به خدای سم ورکوي. هغه قرآن پاک کې ذکر کړي دي، ځای په ځای تفصیل سره ذکر کړي دي. یو آیت کې پورا ذکر شوی دی، فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. هغه سړی هدف ته ورسېدو، هغه سړی کامیاب شو، هغه سړی ٹاپ ته ورسېدو. جو جہنم سے دور رکھا گیا، فمن زحزح عن النار، جس کو جہنم سے دور رکھا گیا، نزدیم نه دا غي بدبوئی، دا غي تو هغه د کلونو په مسافت باندې محسوسيږي، نزدیم نه لري. وادخل الجنه، او د جنت ته داخل شو، فقط فاز، باز د کامیاب شو. بیا په هغه جنت کې سدي ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جو آنکھوں نے دیکھی نہیں اور کانوں نے سنی نہیں اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے. سترګو لیدل نه دي، حدیث قدسی دی، الله پاک په خپل فرمایي اعددت لعبادي الصالحين فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ رکھا ہے جو آنکھوں نے دیکھی نہیں، کانوں نے سنی نہیں اور کسی دل میں اس کا خیال تک نہیں گزرا. دا کامیابی دی د انسان، او دا انسان دې ته روان دی، د دې نه تېښته نشته، د جهنم نه بل طرف ته تلل نشته، د جنت نه بل طرف ته تلل نشته. اوس ستا خوښه ده ستا لار د دې ځای نه بیله شروع شي، دا مخکې نه بیلیږي چې قبر ته سړی لاړ شي بیا و بله شي، په حشر کې و بیا بیله شي. دا د جنت دا لار ستا شیطان وهي، داسې تلي ده تا ته په لاره ناست دي، تا ته وایي چې نه داسې نه داسې لاړ شي، مختلفو ځایونو کې. او یو شی چې شیطان سړی د لارې نه اړوي په باندې، هغه د دنیا شهوات او خواهشات دي. دغه انسان ته الله جل شانه داسې ترقی ورکړي ده، د هدف دومره اوچت دی چې د بل یو مخلوق نه دی، هغه بل یو مخلوق نه دی. قرآن کریم کې الله جل شانه قسم خوري، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یو دعوه د سلور قسمونه دي، دا سلور ور د غیر لپاره دلایل هم دي. الله جل شانه چې قسم د کوم څه خوري هغه د دعوی دلیل هم وي. دعوه دا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو انتہائی خوبصورت ڈھانچے میں ڈھالا ہے. منګه بنی آدم ډیر په ښکلي ډھانچه کې پیدا کړی دی. بیا په دې کې دوه څیزونه دي، یو د انسان ظاهري صورت او یو د باطینی صلاحیتونه. کوم صورت چې الله جل شانو انسان ته ورکړی دی د نور مخلوقاتو ته نه دی ورکړی، نه اتی ته، نه غویی ته، نه میخې ته، نه ګډې بیزې ته، نه اس ته. اس خیسته دی، لیکن انسان ته چې کوم صورت الله جل شانو ورکړی دی، سترګې، پوزه، خلا، شونډې، دا یو ته نه دی ورکړی، دا ظاهري صورت. او باطینی صفات چې الله جل شانو انسان ته کوم ورکړي دي، اعلی سوچ، دا الله جل شانو په کلام باندې پوها، د رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت زده کول، دا چې په کوم صلاحیتونو کېږي، هغه حافظه، هغه ذهن، هغه صلاحیتونه، هغه الله جل شانو بل یو انسان ته نه دي ورکړي، تر دې چې فرښتو ته هم نه دي ورکړي. ځکه د آدم علیه السلام په پیدایش باندې فرښتې حیران او پریشان وي، یا الله موږ خو ستا تقدیس او بندگی کوو. الله جل شانه آدم علیه السلام پیدا کو، به فرښتو نه تپوس وکړه د دې څه نومونه دي، فرښتو ورته ونه ویل. به آدم علیه السلام نه تپوس وکړو، آدم علیه السلام ورته فرق وښول، دا شی د دې دپاره دی، دا شی د دې دپاره دی، دا شی د دې دپاره. فرښتې حیران شو. نو انسان الله جل شانو چې په کومو صفاتو صلاحیتونو باندې پیدا کړی دی، کچرې د مقصد صرف مال جمع کول، خوراک، کور، سورلی، د دنیا عہده او منصب وګرځي، دا د انسان د بدن د تخلیق انتهایی ناقدری ده او تذلیل ده.
دا تذلیل دی. د وړی صادر قیمتي چې هغه په 100,000 شوی دی هغه ته په خپو کې راکاږي. ولې راکاږي؟ او د 50 روپو جرابې د 100 روپو جرابې نه لې خپې مې خوږیږي په لار تللی نشم، صادر راکاږي. صادر ته د پلار نه په میراث کې پاتې شوی دی. ځکه دا د هغې صادر ناقدري ده. د صادر استعمال له سر او د اوږو دپاره دی او د خپو دپاره د جرابو استعمال دی. نو الله جل شانه چې هغه صلاحیتونه د دنیا قومونه ټول روان دي، مري هغه هغه دوه ځایونو ته روان دي، یا جنت یا جهنم. هغه ټول صلاحیتونه ځای کوي. دا مسلمان هم د هغې ته ګوري او کله کله دی هم شیطان دوکه. دا شیطان دوکه کوي، په خواهشاتو کې راګیر. شهوات او خواهشات داسې دي چې هغه نفس ته ښه لګي او نفس انتهایی قمقل دی. لکه ماشوم ته چې د زهرو شیشۍ خشته مزیدار شیشۍ وی پکې زهر وي، رنگ شین وي، رنگ سور وي، رنگ ډیر ښکلی، ماشوم پوهیږي نه، هغه ته اخواکې دی وایي نه ما ته راکه، هغه ته راکاږي، مور پلار ته راکاږي دی وایي ما ته راکه، دی ورپسې چغې وباسي جاړي. نو هغه کوم مور پلار دی چې هغه به د زهرو شیشۍ ماشوم ته ورکوي؟ کیدی نشي چې ورکوي، ورته پته ده چې دا یې مړ کړي. دغسې انسان چې کوم دی نو دا نفس دومره احمق دی چې دی په هغه څیز پسې ځي چې کوم د ده لار وایي. تاسو ته زه 2 واقعې بیانوم او د هغې انجام څه دی؟ د هغې انجام جهنم دی، ذلت دی، تذلیل دی. یو واقعه رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وشوه. یهود الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذین كفروا هؤلاء اهدى من الذین آمنوا سبیلا. په دې خپل کلام کې هغې واقعې ته الله پاک ځای ورکړی دی او د عبرت دپاره یې ورکړی دی. الله جل شانه ځای. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په مدینه منوره کې یهود پاتې کېدل. 2 غټې قبیلې وې، بنو نذیر او بنو قریظه. بنو قینقاع وو، دا وړه قبیله او په دې کې زم وه. دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه منورې ته لاړو نو دی مال ته پاتې کېدل. نو د الله رسول ورته وفرمایل چې ګوره موږ تاسو سره جنګېږو نه او تاسو موږ سره لوز وکئ چې زموږ خلاف به تاسو هم چا سره نه جنګېږئ. هغوی بالکل ټیک، موږ به تاسو ته څه نه وایو، تاسو او ستاسو دشمن سره به موږ تعاون نه کوو، زموږ دشمن سره به تاسو نه کوئ. د الله رسول ورته ووایي ټیک. مسلمانان په دې لوز باندې ټینګ ولاړو او یهودیانو وخت په وخت دا لوز ماتولو، وخت په وخت دا لوز ماتولو. یو ځل بنو نذیر هغوی دا لوز مات کو، بیا په آخر کې بنو قریظه پاتې و، هغوی دا لوز مات کو. بنو نذیر مشر او د بنو قریظه مشر یو ځای شلحی ابن احطب او کعب ابن اشرف په خپله کې پټه صلاح وکړه، کړی و مسلمانانو سره لوز. او د مدینې منورې نه پټ را روان شول، سره د مشرانو مکې ته رالل. مکې او مدینې ترمنځ فاصله ده. د مشرکینو سردارانو سره ملاو شول، بت پرست قوم سره. او دا یاد ساتئ چې یهود چې د اهل کتابو، دی پیغمبر هم منلو، کتاب هم منلو، یهودیانو تورات منلو، پیغمبر موسی علیه السلام منلو، خو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په بعثت سره دی د عناد، د بغض، د حسد د وجنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دشمنان شو. حالانکه دی په کتاب کې لوستی و، د دی پیغمبر دی ته ویلی و پیغمبرانو چې داسې پیغمبر به راځي هغه به په عربو کې مبعوث کېږي، د هغه به دا صفات او نښې نښانې وي، او هغه چې کوم ځای ته هجرت کوي د هغه مهاجر وطن چې کوم ځای ته هجرت کوي د هغې هم نښې دا دي، د حرتینو په منځ کې واقع دی او د کجورو باغات دي، د مدینه منوره. د دې پیغمبر به ګوره اتباع کوئ. دی ته خپل کتاب هم ویلي و، خپل پیغمبر هم. او دی به فخر هم کولو چې مونږ آسماني کتاب لرو، مونږ عالمان یو، په کتاب باندې پویو. د مکې مشرکین جاهلانو، هغوی صرف بت پرستی کول، هغوی ته پیغمبر نور راغلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې. نو دا سره د نورو یهودیانو دی را روان شول، مکې ته رالل. مکې ته چې رالل نو دی د مکې مشرانو سره ملاو شل او ورته یې چې مونږ دې دپاره راغلي یو چې د محمد
صلی الله علیه وسلم خلاف مونږ غټ لخر تیار کو، پاغه باندې حمله وکړو، هغه جړې ونړو چې ختم شي، بالکل ورک شي. د مشرکینو دا خبره ډیره خوښه شوه، لکه چې په بدر کې وهل خوړلې، دا خبره ډیره زیاته خوښه شوه. هغه ورته وویل چې خبره خو مې ډیره ښه ده، زمونږ ډیره خوښه ده، خو زمونږ په تاسو اعتبار نشته دی، تاسو اهل کتاب یئ او مونږ خو جاهل خلک یو، مونږ پوهیږو نه. نو تاسو مونږ ته ووایئ چې زمونږ دین ښه دی او که د محمد صلی الله علیه وسلم دین ښه دی. نو دی ورته ځان نه عالمان جوړ کړل، فتوا ورکوي، خو څرګنده خبره وه چې دا کافر او مشرک. ورته وایي چې ستاسو دین کې څه دي؟ وایي زمونږ دین کې دا دي چې مونږ د پلار نیکه په دین یو، زوړ را روان دین مونږ نه دی پرېښی. یو دویمه دا ده مونږ د مېلمه مېلمستیا کوو، مونږ د خپل خپلوانو تپوس کوو، او مونږ چې حاجیان راشي نو په هغوی باندې خوراک څښاک کوو، زمزم اوبه ورکوو، اوښان ودالاله. او د پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم یاد کو چې دا غد دین چې دی نو هغه د مور او پلار د خپل مشرانو د آبا او دین پرېښی دی، او دا غد د نوی دین په وجه باندې د زوی د پلار سره ورانه راغلی دی، د ښځې د خاوند سره راغلی دی. په بل انداز خبره وکړه. نو دی ورته وایي کعب بن اشرف یهودي دی عالمو، د خپل دین نه ښه پوره واقف و. دی ورته وایي ستاسو دین ډېر ښه دی. ولې؟ ځکه چې نفسانیت، شهوت، خواهشات سو چې مونږ بچ شو، بچی مو بچ شي، مال مو بچ شي، او کوم وخت چې مونږ مخکې تېرولو د دنیا مزې وې هغه مزې چرچې اوس هم وي، زمونږ نه هغه مشري لاړه نه شي. حالانکه قرآن کریم کې ځای په ځای الله فرمایي که چېرې دی ایمان راوړی وی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره منلې وي نو دا هر څه خدای د هغې نه زیات دی ته ورکول. نو دی وی چې ستاسو دا دین ډېر ښه دی. هغوی ورته وی زمونږ په تاسو اوس هم اعتبار نشته. وی څه وکړو؟ وی د بوتانو ته سجدې وکړئ. نو کعب بن اشرف یهودي او د حوی بن خطب په سجده پرېوتل بوتان. کله چې خواهشات راشي، خواهشات نن سبا مسلمانان حکمرانان هندو ته وایي ته راشه زما په ملک مندر جوړ کړه، او بیا دغه مندر کې چې ته څه کې پوجا پاټ نو هغه کوه، زه تا پسې یم زم داسې کوم. پاتې څه شو؟ نور اسلام او مسلمانی او ایمان کوم ځای کې دی چې کله یو هندو پنډت هغه په خپل زیړ لباس کې او ټیکای په تندي باندې لګولی او هغه هم بت په سجده پروت دی او تم هغه ته ټیټېږي، نو تا کې هغه کې فرق څه؟ قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي هغه زمانه کې یهود د آسمانی کتاب باندې او پیغمبر منلو، نن سبا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کتاب قرآن کریم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین اسلام، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملت ابراهیم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت محمدیه شتا، او پس دا غینه ته دي اندوان رسومات کې په مسلمانانو حکمرانو کې یو کې غیرت نو الله جل شانه په طوفان د اوبو راوستو، دا غوبو په بن پويږي، غیر نه مختلف قسم مرزونه پیدا کی. عرض می دا کول زما عزتمندو چې دا مثالونه ټول تیر شوي د الله رسول فرمایي چې تاسو به د یهودو او د اهل کتابو په پل باندې پل کې دی، داسې به په هغې پسې ځئ لکه څنګه چې یو سمسره په سوړه ننوځي نو تاسو به هم په هغې سوړه ورننوځئ. نن سبا مسلمانان هغه کوي، سره د هغې دا مسلمانان اتحاد ادیان نارې لګي په دنیا کې. دا راته ځکه ویم چې خپل دین محفوظ کړئ، خپل ایمان محفوظ کړئ، خپل خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم شریعت هغه کلک ونیسئ، قرآن کریم کلک ونیسئ. قرآن کریم کې هر څه صفا دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت اصولی او فروعي خبرې صفا واضح بیان. تا ته وایي چې یهودم په دین باندې دي، مسلمانانم په دین باندې یو شی دی، دې ته اتحاد ادیان وایي. هندوم په یو دین دی، عیسایم په یو دین دی، دا ټول یو دي، رونه دي. کلم داسې نه ده. قرآن کریم ځای په ځای فرمایي الله جل جلاله چې دا کافر
دا ستاسو دوستان نه دي. لا تتخذوا اولیاءکم، دا یهود دا نصارا په دوستۍ منی سي، دا ستاسو دشمنان دي. او ته وایې چې نه دا ټول یو ورونه دي، نه دا خو قرآن نه مني، دا خو بل څه شی دی، نفس پرستی ده. عرض مې دا کول زما عزتمندو چې دا څه دي، دا ټول خواهشات دي. شیطان خبره خشته کړې ده چې ته په دنیا کې پاتې کېږې، دا مال د دنیا راغونډ کا، حالانکه دې نه به ځې او پته لګي نه چې کله به مرې، چې ستا مرګ 10 کاله پس دی، 10 میاشتې پس دی، میاشت پس دی، هفته پس دی، که ورځ پس راځي، چې دې عقیده باندې د ټینګ ولاړ یې دغسې کوې، نو په دغه حالت کې به ستا ساه وځي. بیا به الله جل شانه ته څه جواب ورکوي؟ او دا الله جل شانه د ګرفت نه خلاصېدی نه شي. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې دې خلکو بوتانو ته سجده وکړه، هغوی ورسره ومنله چې باز دا خلک اوس زمونږ په لار دي، اوس دی بل څه ته نه وړي. ځکه چې مشرکینو ته پته وه چې کتابي سړی بت ته سجده نه کوي، کتاب مني. نن سبا چې مسلمان وي هغه بت ته سجده څنګه کوي، خو چې کله وکړي وایي چې دا زما یار دی، دا مې ملګری دی، اوس یې دې نه یېره نه کېږي. نو دی چې دا هر څه وکړل، نو مشرکینو ابو سفیان دغه وخت کې سردار، وروستو هغه مسلمان شوی دی، هغه ورسره ومنله بالکل ټیک. او بیا چې کوم دی نو لښکر یې تیار کو غزوه احزاب کې. بیا بنو قریظه او بنو نذیر اول جلاوطن شون، بنو قریظه پاتیو په مدینه منوره کې. کعب بن اشرف د هغوی مشر، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جد جنگ د ختمېدو نه پس جبریل رالو. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د لامبلو اراده کړې وه، ځکه چې اوږده محاصره وه په غزوه خندق کې، ټول بدن یې خړ پړو، لامبل یې مبارک. په دې کې دا وایي دروازه وټکېده، وایي ما په ود کې وکتل نو سړی په اس باندې سور دی، او حولیه د دحیة الکلبی په شان وه، صحابي دی حسین و جمیل، او په مخ باندې دوړې په سر باندې پرتې دي. ما چې دا څوک ته دروازه وټکوله، دا الله رسول ورته ووتو، نو څه خبرې یې وکړې پټې پټې. هغه جبریل علیه السلام وی چې یا رسول الله ته څه کې لام به وی چې وینا بنو قریظه ته تللي، په هغوی حمله کولی، ځکه چې هغوی خلاف ورزي کړي ده، د لوز یې مات کړی دی. وی ښه د الله رسول اعلان وکړو، لامبل یې پرېښول، وی ځئ بنو قریظه ته ځان ورسوه. بنو قریظه محاصره وشو، 25 ورځې محاصرو. بیا د هغې نه پس فیصله ستاسو څه وکړو کې وی سعد ابن معاذ زمونږ زوړ حلیف دی د جاهلیت په زمانه کې، هغه دې وکړي، دا د خزرج سردارو د اوس. نو سعد ابن معاذ رضی الله عنه زخمی او بیا په وفاتم شو، شهید شو. هغه فیصله وکړه دی کې چې کوم جنگجو خلک ته لړاکو جنګېدی شي هغه قتل کوي، او چې کوم نشي جنګېدی زنانه ماشومان هغه ژوندي پرېږدي، هغه غلامان او وینځي جوړ کړي. د الله رسول فرمایل چې د الله او د الله د رسول په فیصله دی فیصله وکړه، ټیک فیصله دی وکړه. عرض مې دا کوله زما عزتمندو چې دغه بدبخته قوم بیا قتل شو، او په مدینه منوره کې خندقونو کې د دوی سرونه د دوی لاشونه وغورځېدل. دا د دنیا ذلت، او ذلت دا دی چې په یهودیت باندې مړ شو. خپلو پیغمبرانو ورته نصیحت کړی او وصیت کړی چې د دې پیغمبر به منئ، د هغې ونه منله. دا د دنیا خواهشاتو، قرآن کریم ځای په ځای وایي د دنیا د خواهشاتو نه دی داسې وکړه. بله واقعه الله جل جلاله ذکر کړې، دا دې دپاره ویم چې د دې ایمان او د دې جنت د لارې نه سړی د دې خسیسې حقیر دنیا د وجه نه، دا د انسان ضرورت دی. د دنیا دا ځای دی د عمل کولو، او په دې ځای کې انسان لباس ته محتاج، خوراک ته محتاج، خاک ته محتاج، پیزار ته محتاج، کور ته محتاج، سورلی ته محتاج. لیکن دا مقصد اصلی ګرځول نه دی پکار، او دې ته د الله جل شانه په عبادت باندې ترجیح ورکول نه دی پکار. چې چرته ته مال ته ترجیح ورکې په آخرت باندې د الله په عبادت باندې، دا ته خطا روان شي، لار دې پرېښود. کله خواهشاتو داسې گیر کې چې بیا د الله جل شانه حقوق هغه د نه هیر شي، دا د هیر. ثعلبه نومې منافق مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رالو، ویې صاحب ما دپاره دعا وکړه چې خدای مال راکړي. د الله رسول ته وفرمایل چې دا دعا مه غواړه، خو د الله رسول پته وته
قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ما چې چاته لږ او چاته ډیر ورکړی دی نو زه ښه پوهېږم. چې خدای ښه پوهېږي موږ خو نه پوهېږو. بیا د خدای په کړو صبر کول پکار دی، قناعت پکار دی. عافیت سره رزق حلال غواړه خو د ایمان سوال اول کا. زه پوهېږم ښه په دې کې حکمت دی چې ډیر ورکولو سره په ځمکه کې فتنه راځي چې ټولو ته ورکړي. بیا مالک څه شو، مزدور څه شو، ترکاڼ او ګلکار څه شو، مالک څه شو، د مل مالک چرته لاړو، مزدور چرته لاړو، منیجر چرته لاړو، منشي چرته لاړو، چې ټول یو شان دي. بیا به د دنیا دغسې خلک به هلاک. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې خدای کوم مال درکړی دی په دې کې د الله حق ادا کو او په دې قناعت کوه. هغه لاړو بیا بل مجلس کې رالو چې ما ته دعا وکړه چې خدای مال راکړي. هغه زمانه کې مال ګډي بیزي وخان. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بیا فرمایل بعضې روایتو کې راځي چې په دریم ځل باندې ورته د الله رسول خوښه نه وه لیکن دعا یې ورته وغوښته. نن سبا د چا سره د تعلق جوړولو، د چا نیک مجلس ته دراتلو، د چا نه د بیعت کېدو مقصد اصلي دی چې مال راشي. بعضې ځایونو کې ما تپوس وکړو خانقاه وي، ذکر و اذکار پکې ني، د قرآن پاک تلاوت پکې نشته، هغې کې صرف او صرف داري چې خلک راځي دنیادار او پیر صاحب په منځ کې ناست هغه ته وایي چې ما دپاره دعا وکړه. بس د خانقاه مطلب دا دی. کلونه تیر شي، په شلګونو کلونه. جماعت، خانقاه، مدرسه د هغې مقصد خدا دی چې د الله بندگان د الله سره یوځای شي، د الله بندگانو ته د الله ته د رسېدو لار وښیي. چې کله په هغې کې دا تذکرې رالي نو بیا څه پاتې شو. یو ځل حضرت حمزه رضی الله عنه چې په احد کې شهید شوی دی، د حضرت حمزه رضی الله عنه بیبي وایي چې پیغمبر علیه السلام سره څه خبرې کولې د دنیا. د الله رسول ورته وفرمایل چې دې دنیا کې څوک قناعت اختیار کړي نو بیا ښه ده، او که دې کې لاهله شو نو بیا د هغه دپاره وبال ده. د الله رسول به دا خبرې نه خوښېدې، هغه مجلس یې په دې ختم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دته دعا وکړه. نو خدای پاک داسې څاروي ورکړل چې لکه د چینجو په شان به ډېرېدل. ګډې بیزې داسې به ډېرېدې چې بس تا به باغ یې اچي، ډېرېدې. هغه څاروي په مدینه کې نه راتلل، د مدینې نه بهر ووتو، بیا مونځ ته نه راتلو، پنځګانه مونځونو ته نه راتلو، جمعې ته به راتلو. بیا جمعې ته نه راتلو، دومره یې مال ډېر شو. سارا کې دشته کې ورته ځای جوړ کو، په ریګستان کې هلته پاتې کېدو. لرې ځای وراتلی نه شو، مال یې پرېښوی نه شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوس وکړو فلان کې نه ښکاري وی یا رسول الله هغه ته تاسو چې دعا کړې ده مال یې دومره ډېر شوی دی چې هغې د وجې نه اوس هغه دلته نشي رارسېدی. پیغمبر علیه السلام سر وڅنډلو، ویح ثعلبه، ثعلبه تباه شو. چې کله یې دا ووایي د هغه د قوم او خاندان خلکو واورېدل، هغوی ورته لاړل وی خدای دې غرق کا، د الله رسول ستا باره کې داسې خبرې کولې. دا کس ورته تللی وی چې زکات راکړه، هغه ته یې زکات نو ورکړی، وی دا خو ما په خپلو لاسو ګټلی. بیا ورته خپل قوم کسانو ووایي چې د الله رسول د نه خفه نه شي، هسې نه ستا باره کې څه نازل نه شي، فوراً دې دا مال وړه. د قوم د وینا د وجې نه رالو. دا یاد ساتئ، هغه زکات، هغه مز، هغه روژه، هغه نیک عمل چې د قوم د وجې نه یو کې، د یو کس د وجې نه یو کې، د چا مخلوق دپاره یو کې، دا الله جل شانه څخه ځای نه نیسي. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چې چا روژه د ایمان په بنیاد او د ثواب په نیت باندې ونیو نو الله جل شانه یې ګناه معاف کوي. او دا شرط محدثین وایي او څو ځایه په حدیثو کې ذکر شوی، دا هر یو عمل سره دی، هر یو عمل سره. کوم یو نیک عمل چې د الله دپاره کې هغه ځای نیسي او چې مقصد پکې بل وي، یا پکې سلمه برخه او یا د هغې نه ډېر معمولی مقصد بل شو، الله جل شانه فرمایي ټول هغه ته ورکړه، زما نه دی. د قوم د وجې نه یې صدقه راړه او زکات. بعضې سړی د ملامت نه جومات ته راشي، جومات ته راتلل نه غواړي. هلکه روژه ده فلانکي ډینګړي ټول خلک جومات ته ځي او ته په روژه کې هم نه ځې، نو را روان شي. نو که اخلاص پکې پیدا شو، د الله دپاره راتلل شروع کړل، خو الله جل شانه د چا یو ذره برابر عمل هم نه ضایع کوي. او کني دا نی کېدای شي چې اخلاص پکې بدګماني بل ته کول نه دي پکار په هغه باندې، او که دا نی نو الله جل شانه څخه د عمل ځای نه نیسي. نو ثعلبه خدا ملامت د وجې نه مال را روان کو، د الله رسول ته وی چې دا قبول کوي، نه قبلوم وړی واپس یې کوت.
بیا صدیق اکبر په خپل دور خلافت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف یوړو هغه خلیفہ شو هغه ته راړو وې چې دا قبول کا وې زما حبیب او محبوب نه دی قبول کړي زه څنګه قبولم وړای. بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لس کال دور خلافت پاغه کې رالو مال راړو وې چې دا د الله په نوم باندې د الله په لار کې قبول کا وې نه قبولم زما صاحبانو نه قبول کړي زه به ولې قبولم واپس د ذلت انتهایی. بیا حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله عنه سدول اسکال خلیفہ او داغه په دور خلافت په ابتدا کې چې څنګه خلیفہ شو دوی کده قبول هغه ته وی شي غینه دی قبول کړي زی څنګه عالم لری کلام او بیا د په دور خلافت کې مړم شو دغه سي د دنیا دا ذلت ته چې یو سړی د کفر په حالت کې مړ شي د نفاق په حالت کې مړ شي د فسق و فجور په حالت کې مړ شي د الحاد او زندقې په حالت کې مړ شي داسې حالت کې مړ شي چې خدای ته ناراض وي داسې حالت کې مړ شي چې پیغمبر ته ناراض وي. صحابه کرام چې به د صحابي څخه راتلل د مرګ په وخت کې صحابي به وفات کېدو حضرت عمر رضی الله عنه شهید کېږي چې څوک راځي نو ډومبۍ خبره سکی وي خپکه غما امیر المؤمنین د الله رسول چې د دنیا نه تلونو تا ناراضیو بعضی سړی په امریکا کې په یو ځای بل ځای پیدا کېږي پلار او مور دې نه خپي چې مړ شینوال ته دغه کې ټلیفون چې ماته ګورې ایثار کوي تا ته چې ایثار کوي ته به څه توروږي ته به هغه ژوندی کې ته هغه به د عذاب نه خلاص کړي ستا توره دا ده چې تا نه پلار راضي لاړو ته په امریکا کې یا ته د دنیا په بل سر کې یا تا ونه لیدو پلار لیکن پلار د ناراضي د دنیا نه لاړو مور د نه خوشاله لاړه ځکه چې د هغې ته خدمت کولو هغې سره د تعاون کولو د هغې د خدمت کولو هغې د خوشحال ساتل هغې سره به کېناستې د هغې به د تپوس پوښتنه کوله د الله رسول چې د نه خوشحاله او راضي لاړ شي نو دا ستا توره ده. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې بله واقعه قرآن کریم کې الله پاک بیان کړي حضرت موسی علیه السلام د زمانې واقعه واتلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها سوره اعراف کې دی آیت نمبر 175 وی ګورئ تفسیر کې بیا حضرت موسی علیہ السلام پیغمبر دی بنی اسرائیل وسره دی په یو کافر قوم باندې حمله کوله دا جهاد د مخ کې نه روان دی ښا د پیرنګي کوشش دا دی چې د جهاد تصور د مسلمان د ذهن نه وباسي دا ټول الټه لګیا دی مسلمان هم وسره اومني مرزا غلام احمد قادیانی چې د نبوت دعوی کړی و هغه صرف او صرف د دې خبرې لپاره و درو زه پیغمبر یم او خدای پاک وایي چې جهاد او قتال نشته چھوڑ دو لوگو یہ خیال اسلام میں نہیں ہے جنگ و قتال هغه جنگ و قتال نشته چې کوم مسلمان وایي لیکن نن سبا هغه په خلکو پښتا په پیسو جګړه په ډیران جګړه په پلاټ جګړه په پوله جګړه په لار جګړه مرګونه کېږي په غلا باندې مرګونه کېږي شوکې کېږي د لږو پیسو لپاره هغه جنګونه شته چې کوم خدای وایي چې نه دا نشته او چې کوم خدای وایي شته نو هغه نشته. عجیبه وخت حضرت موسی علیہ السلام ته الله جل شانه حکم کړو یو قوم سره تلو هغه بادشاه فلسطین سره نږدې متصل په هغه ځای کې بعضې وایي چې بني اسرائیلي او بعضې وایي چې بني اسرائیلي نو خو موسی علیه السلام باندې ایمان راوړی او ښه سړی و قرآن پاک کې د هغه نوم نشته د هغه واقعه ذکر ده روایاتو کې د هغه نوم شته دی عبدالله ابن عباس صاحب وایي د هغه نوم بلام ابن باعوره دی هغه کس مستجاب الدعوات دعاګانې قبلېدې هغه بادشاه چې کوم کافر و موسی علیه السلام په حمله کوله هغه د کسان راواستل وې ته وایي چې د موسی علیه السلام خلاف دعا وکړي ځکه چې دا خو لوی لښکر راوستی د سره به څنګه جنګي وو دته چې خلک رالل وایي چې موسی علیه السلام ته خیرې وکړه دی خو سم سړی کتاب علم مسره تورات علم وسره د خدای د خبرې نه خبرو وایي چې زه موسی علیه السلام ته خیره څنګه وکړم موسی علیه السلام خو د خدای پیغمبر دی هغه سره خو د خدای مدد دی دا تاسو وتې بوتې وایي هغه وی چې په دې خو نه شوه نو بیا ورته مال راړو بیا یې وانه غشته بیا د ښځې ته مال یې وړو ډېر زیات
چې ښه ډېر مال یې ښځې ته یوړ، نو ښځې چې ولیدو نو د ښځې سترګې راووتې مال پسې. سړی خو ټینګېدی شي، نن سبا ښځې ته ضرورت نشته چې څنګه مال ومي 100 روپو لوټ، نو په رشوت کې هغه اخلي. رشوت حرام دی. کوم سړی چې حرام مال په خېټه کې اچوي، الله پاک قرآن پاک کې وایي انما یاکلون فی بطونهم نارا، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. رشوت شو، سود شو، غصب شو، خیانت شو، اغلا شوا، شوک شوا. دا بعضې خلکو به یو خاص ځای کې پناه غشتي، د خلکو د کورونو نه بغلي کوي، په هغې به راړي. نشه حرامه ده، غلا حرامه ده، پردي کور ته وړېدل حرام دي. یو مسلمان په لاره کې ایسارول، په هغه باندې د 50 روپو تماچه راایستل، هغه یې رول، هغه حرام دي. د الله رسول فرمایي کوم سړي چې مسلمان باندې تماچه راوویسته لعبا جادن، که حقیقتا یې پرې راوباسي او که په ټوکو کې، دا حرام کې مبتلا دی. غبراو شي غریب. نو د دې لالچ د وجه نه ډېر خلک خطا شوي. بعضې خلک په خپله نیکاني، خو د ښځو د لمسون د وجه نه په ګناه کې مبتلا شي. ډېرې ښځې نیکانې وي. د الله رسول فرمایي هغه ښځه ډېر لوی نعمت دی د دنیا په سرمایو کې چې تا سره په ایمان کې مدد کوي، نیکو کارونو کې تا سره مدد کوي. د کومې ښځې د وجه نه چې ته د زکات نه پاتې شي، د مزد نه پاتې شي، د روژې نه پاتې شي، د حج نه پاتې شي، د خپل مور او پلار سره د احسان کولو نه پاتې شي، د خپل وروڼو خویندو سره د صله رحمۍ نه پاتې شي. تا ته خدای مال درکړی دی، تا هغوی ته ورکوې، درته وایي چې نه دا به کمې شي. دا ښځه نه ده، دا شیشکه ده. نو رسول الله صلی الله دغه کس چې انکار وکړو، ښځې ته یې لاړل خلک. ښځې دې ته دته لمسون شروع کړي، دومره مال راکړي، خدای دې غر کړه، مال واخله، زموږ به ټول ژوند ښه شي. آخر تیار شو، ځکه چې دغه وخت کې مالم شو، د مال محبت د انسان په زړه کې دی. شیطان هم شو، شیطان د بهر نه وسوسې اچوي. ښځه هم شوه، او د ښځې مکر خو کله کله د شیطان نه ډېر زیات لوی شي. د ښځې واقعه ته بیان کړم د مکر، خو سمه ښځه نه، نیکانې ښځې ډېرې شته الحمدلله. اوس هم شته. داسې نرانې دي چې په دین باندې د الله جل شانه په دین باندې مینې، د دین په باره کې خدمت، د خاوند سره تعاون ډېر شته. خو دا نورې ګډې وډې ډېرې زیاتې. یو ځل شیطان سره ښځه ملاو شه په لاره کې، شیطان د سړي په شکل کې و. ورته وایي زه شیطان هم، تعارف یې وکړو. ورته وایي دا خلک هسې وایي چې ستاسو مکر ډېر دی، ستاسو مکر ډېر دی. ان کیدکن عظیم، سورہ یوسف کی دی، تمہارا مکر بہت بڑا ہوا ہے. تاکہ سکر اب دے چې ستا مکر ډېر دی، ته زمانه په چال کې او په چل کې په مکر کې زیات دی. نو ښځه ورته وایي چې مخامخ دکاندار دی د کپړو والا، د د ښځې په منځ کې بلتون راواله چې دې ښځې ته طلاق ورکړي. هغه شیطان لاړو، وسوسې اچوي، ځان یې ډېر ستړی کړو، هسې ونه کړه چې بیدا دې وکړو. نو رالو، نو دې ته وایي چې ما خو ونه کړی شو. هغه جوړی په خپله کې ډېره مینه وه، ښځه خاوند ډېر محبت. وایي اوس ته لاړه شه، ما ومنل چې ما ونه کړی شو دا کار. شیطان وسوسه اچوي. ښځه لاړه، ښځه هغه دکاندار ته وایي چې کاکا زوی مې په یو جنۍ باندې مین دی، په یو ښځه داسې جوړه راکړه چې هغې نه ښشته بله جوړه نی، څومره پیسې چې کېږي در کوم. هغه ورته راواغېسته جوړه وایي چې دا ټولو کې اعلی ده، ټولو کې قیمتي ده، ورته یې ورکړه. دې جوړه واغېسته روانه شوه، دکان نه ووته. په لاره کې د دغه دکاندار کور ته دننه شو. هغې ته وایي زنانه ته چې تاسو خدای وبخښه مونځ کومه، د مونځ ځای شته دی، اول اوبه راکئ تږي بیا مونځ کوم. وایي چې او زه ډېر. نو چې مونځ یې کولو واپس راوته، نو د دروازې شاته یې هغه جوړه کېښوه، هغه یې کری پرېښوه، دا راووت. دکاندار کاکا چې ماسوتن رالو، ورې بندولو، دروازې شاته جوړه پرته ده. او چې واغېسته دا خو زما د دکان هغه کپړه ده. بیا ذهن کې هغه پټه تاو شوه، وایي چې دا خو دغه ښځې چې جوړه راوړې وه، وایي چې زما زوی په یو ښځه مین دی، نو هغه خو زما دغه ښځه ده، ځکه چې جوړه زما کور کې ده. چې څنګه رالو، نو ښځه لا خبرې ته سمه شوې نه ده چې دی ورته وایي چې طلاق پلار که رضا. هغه ښځه ورته وایي چې خاوند د څه چل دی، د په تاسې چلو شو، دومره د مینې کور. هغه حیران دی، ورته وایي چې یو خبره دې نه اورم فوراً ځه. انسان ته غیرت ودرېږي مخې.
بغیر تحقیق نه دا کارونه مکوئ. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله. تحقیق کوي، بغیر تحقیق نه کارونه مکوئ. قتل، مرګ، خبري بندول، معاملات، ښځې ته طلاق ورکول بغیر تحقیق نه. ښځه کله کله بې ګناه او چې کله ته کار وکې نو خپې در باندې اوړېدلي بیا سمولی نه شي او بده ورخه تېري بیا جاروزي نه. د پلار کره ښځه واستوله دکان کوي نو شیطان خو ګرځي را ګرځي خو مونږ وینو نه. شیطان پوش وته وي چې دا خو د ناشنا کارو په لمحو کې ښځه خاوند جدا شو. ښځه ورته وایي چې د دې نه غټ کار درته وکړم، وایي چې دې نه بلا غټ شي. وایي دا دواړه یو ځای کړم، وایي دا هېڅ کله نه شي کېدی چې دی دواړه ته یو ځای کړي. وایي ته ګوره چې کېږي که نه. وایي ورانو له ډېرګانو بیا بیا څنګه یو ځای کړي. ښځه لاړه دکاندار ته وایي چې کاکا یو جوړه بله راکړه، ځکه چې هماغه جوړه ما یوړه نو یو کور کې مې مز کولو نو هغې کره رانه هغه کپړه پاتې شوه او چې زه راوتم نو بیا مې په لاره کې یاده شوه. خو ما یې که واپس کېږي هغې ته وایي چې دا کپړه زما ده. هغې به وایي چې غلې زمونږ د کور غلا کې د دې شرمه مې جوړه روانه شته، بله جوړه راکړه. اوس دکاندار بیا پټه په ذهن کې تاو شو چې او دا خو د دې نه په خطا کې پاتې شي، زما ښځه خو ګناهګاره نه ده. رالو ښځې سره روغ او که کسانې کېنول بیا واپس کړه. عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې داسې ښځې د هغې د خبرې د لمسون نه پس تحقیق کوئ. ستا د مور باره کې چې د هغې خواښې د هغې باره کې تا ته ووایي، د سخر باره کې تا ته ووایي، د درون باره کې تا ته ووایي، د بل چا باره کې تا ته ووایي، تا باندې ستا کور خو نه رشته دارانو سره صله رحمي هغه قطع کړي. تا ته وایي بهر د کور بیل واله ته نه پلار پیژنې نه مور پیژنې، په هغې د سترګې رایستي هغه بوډا مور او پلار دې ته ترس کېږي چې دا زوی مونږ سره کله کښېني خبره به وکړي. بعضې سمې وي، رښتیا وایي، خو احیانې هغی ظلم کوي. بعضې ځای کې ښځې ګرمې وي، ګناهګارې. د بلام ابن باوبرا ښځې خاوند ولمسولو د پیسو ته غاړه کېښوده. یو ځای و خاص هلته به دعا د غوسته، هلته چې به چا دعا غوسته نو دعا به یې قبلېده. نو لاس یې اوچت کړل، وایي چې یا الله موسی علیه السلام مغلوب کړي او دوی ته غلبه ورکړي. چې څنګه دا دعا کول نو د خولې نه راووتل یا الله موسی علیه السلام ته فتح ورکړي او دا قوم تباه کړي. نو هغه خلک ورته وایي چې دا ته څه ګډې وډې وې، مونږ خو تا ته پیسې درکړي دې دپاره دي چې ته زمونږ په حق کې ښه دعا وکړې، هغه ته بد دعا وکړې. وی زما ژبه زما واک اختیار کې نه ده، هغه اوس د یو بل ذات په اختیار کې ده. زه د خولې نه هغې ته خیرې کوم، لیکن هغه د هغې دپاره د دعا په شکل کې راوځي. دغسې به په ورځ د قیامت زما عزتمند ستا ژبه ستا واک اختیار کې نه. یو ځای کې به وي ته به ما دا کار نه دی کړی، دا مې نه دی کړي. دا الله پاک دې مونږ د هغه ورځې د ذلت نه وساتي، دی دې مونږ کامیاب کړي. خو بعضې ځایونو کې به وي، بعض ځایونو کې به الله جل شانه ستا د ژبې نه ستا په ژبه چې تا ته کوم قدرت حاصل و چې هر څه دې پې وي دروغ رښتیا غل غوشان دې پې دوړول، هغه به بیا نه شي ویلی. هغه به د الله په اختیار کې و صفا صفا وینا به کوي چې دې سړي په ما دروغ ویلي، د په ما غیبت کړی او د په ما دا کړي او د په ما دا کړي. خپې به گویا شي، سرمن به گویا شي، پنډۍ به گویا شي، د انسان هر یو اندام هغه به گویا شي د انسان خلاف. لکه څنګه چې دلته چې څنګه دا خیره وکړه نو خیره خو په دی ولګېده او بیا د هغې نه پس د سره څه چلو شو، د ده دا ژبه په دې سینه باندې را پرېوته. قرآن کریم کې الله پاک وایي ولکنه اخلد الى الارض، آیات مونږ ورکړیو، ولو شئنا لرفعناه بها، اگر ہم چاہتے تو انہی آیات کی وجہ سے اس کو اوپر اٹھاتے. انسان چې څومره ترقی کوي د دې ترقی حد نشته، دی په بره ځي. ځکه الله جل شانه په سورې تین کې د څلورو ځایونو قسم خوري، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. د ابراهیم علیه السلام ځای ته وګوره، د عیسی علیه السلام ځای ته وګوره، د موسی علیه السلام ځای کوه طور ته وګوره، طور سینین وهذا البلد الامین. د محمد رسول الله ځای بلد امین مکې مکرمې ته وګوره. کوم شخصیات د دې ځمکو نه الله جل شانه پیدا کړل، دا هم انسانانو. انسان دومره ترقی کولی شي چې هغه حضرت موسی علیه السلام جوړ شو چې د الله جل شانه سره براه راست خبرې کوي. انسان دومره ترقی کولی شي چې هغه ابراهیم علیه السلام جوړ شو چې دغه په نسل کې ټول پیغمبران راځي. انسان دومره ترقی کولی شي چې هغه عیسی علیه السلام جوړ شو. انسان دومره ترقی کولی شي چې هغه خاتم النبیین سید الرسل
محمد رسول الله جوړ شو چې دغه شریعت تر پاتې دنیا آخره پورې بچلی او په ټولو کې افضل او سید دی د ټولو دام انسانان او بشرو. نو چې انسان ترقی کول غواړي کولی شي ولکنه اخلد الى الارض، لیکن یہ زمین کی طرف مائل ہو گیا، دې ځمکې طرف ته مائل شو. دا ځمکه ځکه یاد کړي الله جل شانو چې دا ټول سيزونه د ځمکې، دا لباس چې مونږ شولې دا د ځمکې نه پیدا دی، دا غله د ځمکې نه روزي، دا مال او دولت د ځمکې نه پیدا کیږي، دا هر یو شی د ځمکې نه روزي. نو دته پکارو چې دې برت له الله جل شانو قرب حاصل کړي وي، دې په خطر رالو. ولکنه اخلد الى الارض واتبع هوا، او په خپل خواهشاتو پسې روان شو. فمثله كمثل الكلب، د دې مثال په شان د سپي شو. ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، کده باندې کاڼي اوچت کې او وایې حمله پکې نو سیلیږي، او چې دغه سپری دي نو سیلیږي. هر یو حیوان ذی روح ساخلی او سا غشتل هر یو کس آسان دی. زه خبرې کوم سا مخلم تاسو ناسي ساخلی چرته आवाज نه راځي دشه آسان سړی پس په مو باندې ساخلی په خلو پس په. لیکن په حیواناتو کې یو حیوان داسې دی سپی چې هغه سا ډېر په ګران اخلي، هغه باران دننۍ هوا ګرمه خرابه چې د جراثیمو نه ډکه ده، هغه بهر په اسانه نشي راغورځولی، او د بهر نه اکسیجن او ښه هوا دننه په اسانه نشي بوتلی، د هغې دپاره دی په جمې او په اوړي سیلیږي. تاسو خیال کړی ژبه یې رئیس دی. نو الله جل شانه د دې سړي تشبیه د سپي سره ورکړه، او سپی ګنده څیزونه خوري، نو د دې ګند دپاره الله آیات د تورات علم مستجاب الدعوات کېدل تقوا او للهیت هغه پرېښول، په دې لعنت باندې گرفتار شو. نو انجام دا شو تر اخره پورې دی دغسې و د ژبې په دې سینه باندې راښکته شوي وه. الله جل شانه دې مونږ وساتي. عرض مې دا کول زما عزتمنو چې د انسان مقصد د حیات جدا دی. دا مقصد نه دی مونږ کې چې کوم اخته یو، مونږ چې په څه کې اخته یو، د انسان لاره جدا ده د ترقی، او د ترقی په جدا سیس کې ده هغه پیژندل غواړي. نن سبا فتنې را روانې دي، دا به بیا رستو نه کېږي چې فتنې کله راشي دجال راشي نور فتنې رالی بیا به د هغې نه ته بیلیږي، بیا به کې بیا به ډېره مشکله شي، او چې کله قیامت قائم شي بیا ناممکن ده، او په آخرت کې ناممکن ده چې کله سړی مړ شي اوس هم قیامت نه مخکې بیا ناممکن وي واپس راتلل. الله جل شانه دې مونږ د هدایت په لار باندې روان کړي، او الله پاک دې مونږ کې ایمانی احساس پیدا کړي چې خپل ښه او بد حق او باطل وپېژنو، باغ حق روان شو. آخر دعوانا الحمدلله.